ته که کتابو ته لاړ شي که نه دې حوالې سره ډېر زیات حکایات موجود دي. د پیغمبر نه ونیسه ائمه اطهار نه ونیسه علماو سیرته پورې مطلب دې کې کیسې حکایات شته دي څه هغوی څنګه حرامو نه مطلب ځان ساتلی دی او ځان یې ورنه باج کړی دی. مثلا زه خپله یو مثال در کړم، پیغمبر حوالې سره دا حکایت موجود دی څه پیغمبر اکرم 7 کالو و، یو پیره یهودیانو خپلو منځو کې دا تاړه باسه وکړله څه مو کسو څه دا پیغمبر دی که نه دی ویلي څه کتابو کې مو پړو کړي دي څه کوم پیغمبر وي هغه حرام نه خوري. هغوی یوه چرګه پټه کړې وه، دزدي مال و، هغه یې تیاره کړله نو هغه یې پیغمبر ته ور واستوله څه دا پیغمبر وخوري. کله نورو کسانو خوړله نو پیغمبر ته نه ورسته شو، پوښتنې ورنه وکړه ویلې نه خوري؟ هغه ورته وایي څه نه زه دا ځکه نه خورم څه دا ماته پته دی څه دا حرام دی او خدای زه حرامو نه ساتلی یم، زه حرامو ته نه ورنږدې کېږم. همدې شان سره پیغمبر اکرم یو بلې واقعې کې شودې وې، یوې ښځې ورته رستولې وې، پیغمبر هغه شودې واپس کړې وې، هغه ښځه ورنه خفه شي وه، پیغمبر ورته جمله داسې ادا کړله بذلک امرت الرسول ان لا تأکل الا طیبا ولا تعمل الا صالحا. پیغمبر ورته وایي څه ټولو انبیاو ته رسولانو ته حکم شوی دی څه هغه پاکه پاکیزه مړۍ وخوري او عمل ونه کړي مګر صالح عمل وکړي که نه. مقصد دا څه که ته ایمو پیغمبر ته سترګې وړې هغه سیرات کې دا ډېره برجسته نکته دی چې پیغمبر خپلې زندګۍ کې یوه لقمه حرام ویلې نه وي هغه نه ځان ساتلی دی.